أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورة يوسف دولسم سفارة او په سورة یوسف کې 14 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا اوراغ للدوی اباهم پلار خپل عشان په ماسختن کې يبكون جړلې قالوا ولدوی یا ابانا ای پلار زمون إنا ذهبنا يقينا من لاړو نستبقو منډم وهلې وترکنا او پرېښود مون یوسف لره عند متاعنا د سامان زمون سره فأكله الذئب نوخړو هغه لره شرمخ وما أنت ونيت بمؤمن باور کوونکې لنا په مون ولو كنا صادقين اگر کيو مون رښتونی. یوسف علیه السلام واقع شروع کله چې ورونو یوسف علیه السلام کوهي کې فریخه ودو د پلار خواته د خپل عام عادت خلاف د شپې نه وخت رااله د شپې نه وخت ولې رااله د دې دوه وجې دي. یو په دې سره اشاره کوله چې موږ د ورور پسې ډېر پریشان او خفه وو موږ په هغه پسې ډېر وګرځېدو خو پیدا هم نه کړو دې خبرې ته اشاره وه. او دویم بهانه په تیاره کې اسانه کېږي دې دپاره چې د ورځې په رڼا کې د هغوی د دروغ عذر او د دوکې راښکاره نه شي او د هغوی په سترګو کې دروغ پرې نه وځي. یعقوب علیه السلام ته راغلل او په ژړا شو ورته ان خپل پلار ته دا یقین ورکو چې یوسف سره د دوی ډېر بېحده محبت و. دا د دې دپاره چې د یعقوب علیه السلام په زړه کې د دوی په باره کې هېڅ شک دا پکې تېر نه شي یعنې څه شک ورته را نه شي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وجاءوا اباهم راغله دوی پلار خپل ته عشاء په ماسختن کې یبکون جړلې. دا جړه بیا په ډېره قسمه ده. دلته مفسرینو د قاضي شریح رحمه الله واقع لیکلې ده چې هغه ته یو زنانه راله او ډېر سخت یې جړل نو چا ورته چې قاضي صاحب دې ښځې له فیصله وکړه دا ډېره جاړي نو هغه ورته ویل چې دا هر جړه ده د صدق نه چې دا سړی رښتونی بس دې جاړي. وی الا ترون الى اخوه یوسف آیا تاسو د یوسف ورونو ته نه ګورئ چې پلار ته یې جړله. حافظ ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد په صفحه نمبر 184 کې د جلال لس قسمونه ذکر کړي. یو قسمه جړه هغه دا ده یعنی بعضې جړه ده چې هغه د انسان زړه د نرمۍ او د رحمت په وجه
دویم د یری او د خشیت د وجه نه، درې مجله د محبت او د شفقت د وجه نه، او څلورم قسمه جړه هغه د خوشحالۍ د وجه نه، او پنځم قسمه جړه د فریاد او د درد او د مرض د وجه نه، او شپږم قسمه جړه د حزن او د غم د وجه نه، او اووم قسمه جړه د بزدلۍ او د زړه د کمزوروالي د وجه نه، او اتم قسمه جړه د منافقت او د ریا چې سترګو کې اوښکې راځي او زړه یې سخي، او نهم قسمه جړه د اجرت او د مزدورۍ جړه لکه د ویرګرو ښځو په شان، او لسم قسمه جړه د موافقت د وجه نه، لکه سړی څوک ویني هغه جاړي دی مسلې ته په جړه شي. یعنې سبب ورته معلوم نه وي چې دا ولې جاړي او زه ولې جاړم. او یو بل قسم جړه دی، یو لسم قسم چې هغه د بدلې جړه وي. بدلې جړه داسې لکه زنانه یو ځای ته لاړه چې هلته مړی شوی هلته وجاړي، نو کله چې دغه زنانه کره مړی وشي نو هغوی راشي دې په بدل کې هغوی وجاړي. دا یولس قسمه جړاګانې شو، په دې کې څه جایز دي او څه ناجایز دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې د یوسف علیه السلام مرونه د ماسخودن په وخت کې راغله خپل پلار ته او په جړا شو، څه یې ویل؟ قالو ویل دوی یا ابانا پلار زمون انا ذهبنا یقینا مون ذهبنا لاړو نستبق منډې وهلې وترکنا یوسف پرېښود مونږ یوسف لره عند متاعنا د سامان زمونږ سره. انا ذهبنا نستبق استباق د یو بل نه مخکې کېدل او منډه وهل، دا کله په اسونو او خانو سره یو کله په خپلو خپو سره، او په غشو ویشتلو کې استباق په حدیث کې راغلی دی، خو دلته ترې منډې وهل مراد دی. یعنې موږ خپل منځ کې د منډې وهلو مقابله کوله، او یوسف علیه السلام د خپل چې کوم سامان او کپړې وې هغې سره م پرېښود، فاکله الذئب، نو شرمخ رالی او یوسف علیه السلام یې وخوړو. دوی دا خبره ولې وکړه؟ دی خپل پلار ته د دوکې کولو دپاره عذر پیش کړو چې موږ منډې والی او شرمخ رالی او یوسف یې وخوړو، او دا د دې لپاره چې د هغه یقین راشي یوسف د دې دنیا نه رخصت شو، او په آرام آرام سره د هغه زړه نه د یوسف هغه محبت وځي، او د هغه ورونو ته پوره محبت ورکړي. وایي کله چې موږ په خپل منځ کې د منډې مقابله کوله او یوسف د خپلو کپړو د خوراک ساک د سامانو سره کېنولو، نو واقعي شرمخ راغلی او هغه یې هلاک کړو. او موږ ته معلومه ده که ته ستا په نزد رښتونی هم یو، نو په داسې حالت کې ته زموږ په دې خبره باندې باور نه کړې، وما انت بمؤمن لنا، او نه ته باور کوونکی په موږ باندې، ولو كنا صادقین، اگر کوم رښتونی، نو په داسې حالت کې ته زموږ خبره نه مانې، زموږ په خبره یقین نه کې، نو اوس به ته زموږ خبره څنګه ومنې کله چې تا د مخکې د یوسف په باره کې په موږ اعتماد نه کولو، په موږ د باور نه کولو. د پښتو یو متل دی، د غل په ګیره خاصي. غل په خپل ځان دا ګمان کوي چې دا ټول خلک په ما باندې د غله ګمان کوي چې دا سړی غل دی، نو ځکه وایي ته زموږ تصدیق نه کوې. یو ته لا یعقوب علیه السلام جواب نه دی ورکړی، او دې د مخکې نه تاکیدونه کوي چې وما انت بمؤمن لنا، ته زموږ په خبره باور نه کوې. دا هم د دې د دروغجنوالي یو نښه ده
چې د دروغ عذر یعقوب علیه السلام ته پیش کو او بمؤمن لنا ای فکیف وانت تتهمنا انت زموږ په عام حالت کې خبره باندې باور نه کې نو اوس چې کله ته موږ باندې تهمت هم ولګې نو څنګه به زموږ په خبره باندې اعتماد وکړي او زموږ په خبره به باور وکړي په دې کې دې غرض هغه ته مغالطه ورکول او دا دلیل دی چې یعقوب علیه السلام په غیب نه پوهېدو ځکه هغه خطا کولو اوس د یعقوب علیه السلام د بچو او د یوسف علیه السلام ورونو یو بل مکر بیانې وجاءوا او راوړو دوی علی قمیص په قمیص د هغه باندې بدم کذب وینه د دروغو بدم کذب ای ذی کذب د دروغ والا وینه وه دوی د یوسف علیه السلام قمیص د یو چیلې په وینو باندې لت پت کو پای کې ولړلو او هغه کمیس یې راوړو د خپل پلار مخې ته کېښود دوی ویل چې دا وګوره د یوسف قمیص چې د هغه د وفات کېدو وروسته موږ ته میلاو شوی دی لیکن یعقوب علیه السلام د دوی خبره ونه منله او وی ویل چې دا قصه تاسو د خپل د طرف نه جوړه کړې ده داسې نه دی شوي او تاسو دا کومه وینا کوئ چې دا موږ منډې والې او هغه هم د خپل سامان سره کېښود او شرمخ رالی هغه یې وخوړو او دا یې کمیس دی دا شرمخ خو یې ډېر هوښیار دی چې سړی یې خوړلی دی او کمیس یې روغ پاتې شوی یعقوب علیه السلام ویل قال بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته نفسونو ستاسو امرا یو کار فصبر جمیل به زما صبر دی ښایسته او زما سره لایق دی چې صبر وکړم د شیطان د انسان د چل ښایي خو چل ښایي خو پوره چل نه ښایي نیمګړی چل ورته ښایي دا دې وجې دا په خپل چل کې واپس راګیر شي بل سولت لكم انفسكم تسویل ښایسته کول د کار ته ویل کېږي او نفس ته نسبت ځکه وکړو چې کله وسوسه شیطان اچي او کله نفس اماره بالسوء لکه الله سبحانه وتعالی په سورۃ قاف 14 نمبر کې الله تعالی فرمایي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دې ته نفس مسوله او اماره بالسوء وایي یعنی ستاسو نفس کې خباثت شیطان دا ته وکړو چې داسې چل وکړو نو تاسو وکړو فصبر جمیل بس زما صبر دی ای فامری صبر جمیل زما کار صبر جمیل دی زه به صبر کوم یا فصبر جمیل اولا بی ما سره ښایسته صبر ډېر لایق دی صبر وکړم دا ظاهر احتمال دی فصبر جمیل هغې ته وایي چې په هغې کې شکایت مخلوق ته نه وي لیکن غوره ده چې صبر جمیل کې درې شرطونه دي یو شرط دا دی الله تحدث بوجعک خپل درد او تکلیف بچا ته نه بیانې ځکه په دې سره بل باندې بوج راځي او دویم ولا تزکي نفسک د ځان صفایي او بړایي به نه بیانې چې ما ډېر صبرونه کړي دي او دریم قسم ای یکون لله دا صبر به د الله تعالی دپاره لکه وروسته په دې سورت رعد 2 نمبر آیت کې الله تعالی رابشل الله تعالی فرمایي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم هغه کسان چې صبر کړي د پاره طلب کول مخ د الله د رب العالمین د رضا د پاره صبر کوي دا دلیل دی چې په مصیبتونو باندې صبر کول د ټولو انبیاء علیهم السلام سنت دی چې هر قسم مصیبت تکلیف راغلی په هغې به صبر کوي والله المستعان الله تعالی نه مدد غوښتی شي علی ما تصفون په مقابل د هغه چې تاسو یې بیانوئ والله المستعان صبر ګران شی دی د رب العالمین په دې کې مدد غوښتل چې الله مله صبر راکړي د یوسف علیه السلام پلار خو دې خپلو بچو ته څه ونه ویل بلکې په داسې مقام کې صبر نه کار اخیستل پکار دی
او علم غیب ورسره نشته نو ته رب العالمین الله ته وحی کوي چې پلانې کوي کې یوسف پروت دی لار سره وباس ځکه دلته امتحان کول مقصد دی چې الله سبحانه وتعالی په یعقوب علیه السلام باندې امتحان کوي او دارنګه په یوسف علیه السلام باندې امتحان دی لکه دا ابتلا کول امتحان کول د رب العالمین عادت ده چې الله په خپل بندګانو باندې امتحان کوي په یعقوب علیه السلام باندې دا ابتلا دا امتحان د زوی مبارک یو او په یوسف علیه السلام باندې څلور قسمه ابتلاءات یعنی څلور قسمه امتحانات په هغه باندې یو قسم امتحان دا چې کوهی ته گزار شو او دویم غلامی پراله او دریم دا چې زنانه د زنا مطالبه وکړه او دا سخت امتحانو او به بل امتحان دا رااله چې جیل ته پکې لاړه نو کله چې یوسف علیه السلام د دې امتحان نه ووته نو الله سبحانه وتعالی هغه ته بادشاهي ورکړه نو دینه دا معلومه چې کوم انسان صبر کوي الله دغه انسان د ډیر اوچت مقام ورکوي الله سبحانه وتعالى دې متصل بدی باندې عمل کول توفیق راکړي وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين